أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ستاسو قرباني مسوحان ما سره ناستې د چمکني تنظیم سربراہ فضل من الله بای او د تنظیم صدر بکار احمد شاه بای دوی ته موږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. نن به موږ د تنظیم چمکني کوم اکټیویټیز چې شو د رمضان پیکیج حواله سره په هغې باندې به دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بکار بچا سے په کامیاب کاروایی باندې خړومبه مونږ تاسو ته د خلکو طرفه مبارکباد پیش کوو. درته وی چې تر اوسه پورې تاسو د چمکني تنظیم د سوري د لاندې څومره پیکیجز په سوکنو کې تقسیم کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول د مخکې خو تاسو شکریا او مبارکباد مستحق صرف موږ نه ټول تنظیم ټیم دی. دا په تنظیم باندې په موږ باندې د کلی د خلکو او د بهر نه څوک موږ سره د تنظیم په اړه کې د تنظیم په مت کې مرسته او تعاون کې د تغییر په موږ باندې او په تنظیم باندې ټرست دی. دا غي مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو. تاسو چې څنګه خبر وکړه چې مونږ څنګه څومره پیکیجز تقسیم کړل، نو په پیلنی فرصت کې مونږ چې کوم پیکیجز تیار کړو هغه مونږ 337 پیکیجز او هغه مونږ تقسیم کړل او دین علاوه زمونږ د سلسله شروع ده. دا راته وی چې تر نن پورې الحمدلله تاسو هغه اکټیویټي روانه ده. په دې اکټیویټي مد کې څومره فنډ تاسو ته خلکو درکړي دي؟ فند خو مونږ ته تقریبا 12,09,000 روپۍ کیش جمع شوی دی د اکټیویټي لپاره او داسې مونږ سره میټیریل راغلی دي نو هغه مونږ دې کې بیا انکلوډ کړی دي. تقریبا چې هغه ته مونږ حساب وکړو 69,000 روپۍ مونږ ته میټیریل جمع شوی دی پاغي کې ان کاین گرانټس. نو مطلب هغه کې مونږ ته وړه راغلي دي، نور تیار پیکیجز راغلي دي د کلی د خلکو د طرف نه، نو هغه مونږ بیا دې کې نه انکلوډ کړي. کاغه مونږ دې سره جمع کو نو مونږ ته ټوټل فند د اکټیویټي لپاره 12,78,000 روپۍ جمع شوی دي. خطر ته وی وکړی مچا بای چې دا فند صرف سوکني خېلو کنه بارنو خلکو هم تاسو ته درکړي دي؟ سوکني خېلو مونږ سره په دې کې ډېر زیات مرسته کړې ده، ډېر زیات غټ تعاون او اعتماد کړی دی. دین علاوه د کلی نه بهر ډېر زیات خلک دي، بلکې د کلی نه بهر نه د ضلع نه بهر دي، خاص کر هغه د ملک نه بهر دي، مطلب نېشنلټیز داغي د بهر نه دي، اوسېږي په بهر ضلعو کې. سوکنو سره دغه هیڅ قسم ستګ راتګ تعلق نشته دی، خو تنظیم اکټیویټیز یا پرسنل ریلیشن وی هغه تنظیم اکټیویټیز ګوري نو هغه په دې باندې یو ټرست جوړ شوی دی. هغه موږ ته د پیسې را لېږي، خاص کر د کلی دا چې کوم سوشل ورک ټیم شو هغه موږ سره په دې کې غټ تعاون کړی دی په مین پاور کې په فند کې او داسې د بازار غړي ویلفیر ټیم دی. دا غین علاوه د کلی سره نږدې موږ سره یو سماجی کا شخصیت هغه موږ سره په دې کې ډیر زیات تعاون کړی دی او د کلی خلکو بهر الحمدلله ډیر غټ تعاون کړی موږ سره. بکاره بچا پیدا ته وای چې تاسو دا امید و چې تاسو ته دومره فند ریزینګ وشي؟ تیر کال چې موږ کوم اکټیویټي کوله دا غي د پاره چې موږ کله میټینګ وکړو نو موږ په هغه کې دا فیصله وکړه چې موږ د ځل د رمضان د پاره اکټیویټیز کوو، خو هغه زموږ ایکسپیکټیشن چې کوم 5 یا 6 لک روپو پورې د تیر کال خبره کومه. بیا په هغه کې دا کورونا وبا راغله، لاک ډاون راغو، نو هغه زموږ پروسس لګلینتی شو. تقریبا 3 میاشتې بیا موږ دا اکټیویټي چلولې و، هغه کې بیا موږ سره ډیر زیات خلکو رابطې کولې او تقریبا په دغه 3 میاشتو کې موږ ته 2 میلیون او 1,000 روپۍ جمع شوی وي او دا غي بیا موږ دا پیکیج ډیسټریبیوټ کړو. دې کال چې موږ کله اکټیویټي وکړل نو موږ یې بس فلحال خو کارونه روان دي فلحال او زمونږ بیا هم د اراده و چې 5 یا 7 لک روپو پورې به زمونږ کنټریبیوشن ډونیشن موږ سره جمع کیږي. الحمدلله د خلکو تعاون دا غینه موږ سره زیات زمونږ د توقع نم زیات شو او موږ سره دغه تاسو ته چې موږ کوم اماونټ یاد کو 12,78,000 روپۍ تر اوسه پورې دا جمع دي او لار رواني دي، موږ سره خلک تعاون کوي. بل یو خبره زدي کې منشن کول غواړم، زمونږ دا سیستم چې کوم دی لا شروع دی د کارت سیستم په حواله سره، مطلب موږ راشن کارت جوړ کړی دي نو حالانکه پیکیج موږ دلته خپل نه جوړو، مونږ سٹور والا سره خبره کړې ده چې کوم مستحق کسان دي موږ د کلیوالو ته خواست کو تاسو د خپل ذمہواری ادا کولو کوشش وکړي. دا تاسو خو شه دا کونډي یتیمان وي، مستحق خلک وي چې هغه د دې شي مستحق وي خو بخپل نشي ویلې سفید پوښوي، نو تاسو د هغه لپاره رامخ کې شي موږ سره رابطه وکړي او د هغه لپاره موږ دا کارت سیستم جوړ کړی نو په خپل د راضي او د دکان نه دي د سٹور نه دي دا سامان د کارت په ذریعہ باندې وړي، نه به چاته پته لګي نه به څوک ویني. نو کایندلی بس دغه موږ سره یو مرسته وکړي، د کلی د ټولو خلکو دا خواست دي او دا خپل ځان باندې یو ذمہواری وګڼي چې کوم مستحق خلک دي د هغه لپاره دا یو فریضه ادا کوي. جی سر کوم دا اوس چې څونه مونږ دا ډیسټریبیوشن وکړو جی
ته کې زمونږ فیډبیک چې دی کنه مونږ ته انفارمیشن ټول د محلو ذمہوار خلک هغه نو ما اوس وکتل جی جی کله نه چې مونږ دا زما خو اول دا خیال چې زموږ په کلی کم از کم 500 کسان دا سړي چې هغه خو ډېر ډایرکټ ډیزروینګ دي خو الحمدلله سچویشن اوس ډېر بهتر دی ځکه چې مونږ کوم هغه ډیزروینګ کسان هغه داسې نه په ترتیب کول اوس مونږ سره لکه فند شته دی او زغم پروګرام روان دی اوس زه ګورم چې داسې کسان را روان دي چې هغه لکه خاص سو کلیوال نه دي جی جی او هغه چې کوم سفید پوشه وته وي هغه نه دي جی لکه بداسې وي چې لکه د پندونه د نورو علاقونو راغلي دلته په کرایو باندې اوسېږي هغه هم خبر شوي دي هغه را روان دي نو موږ منې کوو چې تر څو پورې موږ سره دغه لکه دا د خلکو د زکات پیسې دي چې خو موږ ځان سره نه شروع کولی خامخا به د ختمو خو بیا هم لکه دا دی چې زموږ ټارګېټ د سوکنو ایریا وه او موږ ډېر پریشان وو چې لکه دا خلک ډېر زیات دي او دا به څنګه کېږي او ټول هر څه الله تعالی په خپل قدرت باندې پوره کوي او داسې هم پکې اګزامپل شته چې موږ چاله یو پیکیج لګلی دی او هغه ورسره 1000 روپۍ هم را لېږلي دي واپس پیکیج هم را لېږلی دی ماشاءالله ماشاءالله او داسې هم شته چې هغه واپس را لېږلی چې په موږ نه کېږي نو لکه زه دا وایم چې داسې خلک یو زه په دې مسله کې لا اوس هم پریشان یم د سیدانو مالت کې کسان شته ډېر داسې کمزوري دي خو چونکه یې سره د شاجي ولا هغه جی جی اواز صحیح هغه وایي چې په دې مت کې موږ نشو ایستي او نور کس نو لکه زه دا یم دا سیزونه موږ خو دې ته خیال نو پریکټیکلی سړی میدان کې ودرېږي نو ورو اندازه کېږي ستاسو خبره به کټ کوم جی د دې مینوال ته به یو دام گزارش وکړو چونکه سید د صدقات او خیرات زکات نشي ورکولی نو که تاسو هغه سره د محبت نو تحفه گیفت از گیفت پیسې ورکول غواړئ سیدانو لپاره نو تاسو کاندلی هم دیتا د گیفټس په منشن کې دیتا چې دا گیفت چې سیدانو ته کوم سیدان دی هغه ته گیفټ تاسو د طرفه ملوشي ایمو ته ډایرکټلی لکه انکار کړي په پیکیج کې دا د زکات پیسې دا مونږ نشته جی جی صحیح او دین علاوه که څوک داسې څوک مینی په د مینی محبت سره گیفټ په ټول باندې څوک دی سیدانو سره څوک امداد کول غواړي نو هم هغه د منشن کې چې دا دغه پیسې دي دا گیفټ پیسې دي سر ډیره مهرباني شکریہ تاسو وکړه مشاب تاسو ډیره مهرباني مینوالو دا زموږ نن پروګرام په دې خبرو تاسو نه اجازه هم د الله پامان